بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو چې دا کم بس په نظر باندې راځي نو دې نوم دی فیصل مورز. نو د دې په باره کې دا راځي چې کله څوک په دې کې سفر کوي نو دیو د روټۍ دپاره خو لږ ټیم ورکوي، خو د مانځه دپاره که څوک کوزیږي نو دیو وایي چې موږ ټیم نه ورکوو، ځکه د دې کمپنۍ د مشرانو دغه پالیسي ده چې د مانځه دپاره به دا نه ودرېږي او دا به ټیم نه ورکوي. نو افسوس په دې خبره باندې دی چې په پاکستان کې او په اسلامي ملک کې دغه خلک چې کم دی د مانځه دپاره ټیم نه ورکوي، نو بیا د مسلمان څه کار دی چې په دې کې ځي؟ ځکه د مسلمان کار خو عبادت کول دي، مونځ په خپل وخت باندې کول دي، او په دې کې چې کم دی دغه نشته دی چې د مانځه دپاره هغه ټیم ورکړي. نو بیا کم از کم مسلمان له پکار دی چې په دغې بس کې نه ځي د دې نه چې کم دی بایکاټ وکړي، تر څو چې دغه خلکو خپل دغه پالیسي بدله کړې نه وي او د خپل له دغې غلطې فیصلې نه رجوع نه وي کړي. زما ټول مسلمانانو ته دغه درخواست دی چې په دغې بس کې بالکل سفر مه کوئ، ځکه چې په دغه کې د روټۍ او د خوراک دپاره خو تاسو لا څه ناڅه ټیم درکوئ، خو د مانځه دپاره ټیم نه درکوئ. دغه خبر چې کوم دی مشهوره ده، نو لحاظه د دغې بس نه ټول مسلمانان چې کوم دی بایکاټ وکوئ، په دغه کې د تلو کوشش مه کوئ. ان قریب به دوی خپل لا پالیسي هم بدله کړي، د خپل فیصله هم واپس واخلي، ځکه چې کله هغوی ته پیدا نه میلاویږي نو بیا هغوی لیونیان دي چې خپل لا پالیسي نه بدلوي، نو هغوی به مجبورا خپل پالیسي بدلوي. نو زه افسوس کوم په دغې مشرانو باندې چې کم د دغې بس مشران دي چې تاسو څنګه په نوم مسلمانان یئ چې تاسو داسې پالیسي راویستله چې دغه پالیسي د اسلام او د شریعت نه خلاف ده، په هغې کې چې کم دی غټ نقصان دی. نو لحاظه دغه پالیسي م واپس کوئ، دغه فیصله م واپس واخلئ. تر څو چې تاسو فیصله واپس نه اخیستې نو ټول مسلمانانو ته زما دا درخواست دی چې بالکل په دې بس کې د تلو کوشش مه کوئ. الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.